افسوس په داسې پښتنو باندې چې هغه د پښتنو نوم بدنامي، هغه په دنیا کې پښتانه بدنامي، هغه د ټوریست سره داسې رویه ساتي چې هغه ډیر زیات قابل مذمت رویه وي. دا تاسو ګورئ، دغه ویډیو هم تاسو ته پلی کوم او په لومبي ځل باندې زه داسې ویډیو تاسو سره شیر کوم چې مخکې به ما داسې ویډیو چرې هم نه شیر کړي، خو ته چې په دې ویډیو کې کوم بکواس کړی دی د ټوریست سره، نو په دې باندې زه ډیر زیات خفه شوم چې په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو دا حال دی، د ټوریست سره داسې رویه کیږي. دغه که هر څوک دی دا که د هر ځای دی دا کس دا پښتون که د هر ځای دی، خو کومه رویه چې د ساتلې ده نو ډیره زیاته ما ته بده ولګېدله او نه دي پکار چې داسې رویه موږ د انټرنیشنل ټوریست سره داسې رویه موږ وساتو. بیا موږ وایو زموږ علاقو ته خلک نه راځي، زموږ علاقو ته ټوریزم نشته دی، زموږ په علاقو کې ټوریست نه راځي. دلته څه به راشي چې زموږ سره داسې پښتانه موجود وي په دې علاقو باندې، نو دلته به ټوریزم هغه هیڅکله پروموټ نشي. موږ کوشش کوو چې ټوریزم موږ پروموټ کوو، په پښتو کې ویډیوز کوو، په اردو کې ویډیوز کوو، مختلف ځینو ته موږ زو، په انګلیش کې ویډیوز موږ کوو. انټرنیشنل ټوریزم دلته راغواړو، دوی انټرنیشنل ټوریزم ته موږ هغوی کنوینس کوو چې هغوی خیبر پښتونخوا ته راشي، زموږ دا خلک ویني، زموږ دا ښکلي ځایونه ویني. خو افسوس چې د یو څو خلکو د وجې نه، د یو څو کسانو د وجې نه چې هغه داسې کسان وي، د داسې کسانو د وجې نه زموږ دغه ټول محنت هغه ضایع کیږي، زموږ دغه ټول کوشش هغه ضایع کیږي. موږ چې کوم د ټوریزم لپاره کوشش کوو، کوم محنت موږ شروع کړی دی، نو هغه د داسې خلکو د وجې نه بیا ضایع کیږي، هغه د داسې خلکو د وجې نه خرابېږي. نو برای مهرباني چې کلم ټوریست که هغه انټرنیشنل ټوریست وي که هغه نیشنل ټوریست وي، نو پکار ده چې موږ د هغوی سره ښه رویه وساتو، د هغوی ښه مهمان نوازي وکړو، هغوی ته ښه لار وښایو او د هغوی له مینه ورکړو چې زموږ د خیبر پښتونخوا او زموږ د پاکستان نوم په دنیا کې روښانه شي او دلته ټوریزم راشي. نو د دې سره سره به څه کیږي چې ټوریست دلته راځي، دلته به د دې ځای اکانومي به هم سیوا کیږي، د دې ځای به کاروبار هم چلیږي او خلک به د دې ځای نه خوندونه هم اخلي او زموږ یو ښه ایمیج به دنیا ته ښودلی کیږي. نو برای مهرباني د داسې رویو نه ځان وساتئ. دغه ویډیو وګورئ او د دې ویډیو په شیر کولو باندې زه ډیر معذرت کوم، خو په ټوریزم باندې هیڅکله زه کمپرومایز نه کوم. بهرحال دغه ویډیو وګورئ او په خپله باندې تاسو فیصله وکړئ چې آیا ته چې کومه رویه ساتلې ده د دې ټوریست سره چې یو بهر نه راغلی یو ټوریست دی، نو د ده سره چې کومه رویه ساتلې ده نو دغه آیا د ښه کړي دي او که نه. تاسو څه کچه بوډا راوستی، بوډا چېرته کچه پیس هم راوستی وې، د سوی نو باسم کچه پیس راوله، بوډۍ هم راوستې، ونې بوډاګانې راوستې، ته ځان له بوډۍ مړه چېرته زوی به دې راوستی. زمونږ پښتانه ټول ډیر زیات مینه ناک خلک دي، زمونږ پښتانه ټول ډیر مهمان نواز خلک دي. زه تیرو ورځو کې دیر ته تللی وم او الحمدلله کومه مینه چې موږ ته هلته میلاو شوې، زمونږ چې کومه مهمان نوازي شوې ده، نو زه د پښتنو نه ډیر زیات امپریس شوم او زمونږ بیا د دیر پښتانه زمونږ چې بره څومره پښتانه دي نو هغه ډیر زیات ښه رویه د ټوریست سره ساتي، که هغه د هر ځای نه راغلي، که هغه د بهر نه راغلي، که هغه د پاکستان نه دننه راغلي وي، د هغه ټولو سره ډیر ښه رویه ساتي او دومره مهمان نوازي چې د هغې حد نه وي. خو د داسې یو څو کسانو د وجې نه د هغوی هم دغه محنت، د هغوی دغه کوشش هغه ضایع کیږي او هغه خرابیږي.